محترم مسلمانان نورونو نن مې د یو د سورت محمد یو داسې ناشنا وظیفه او عمل راوړی دی چې ډېر مبارک دی او ډېر زیاته برکتي وظیفه هم ده. او دا وظیفه به برکتي ولې نه وي چې د چا په نامه باندې د سورت نازل شوی دی چې آقا نامدار جناب محمد رسول الله فنوم باندې دی. دا نوم ډېر مبارک دی او د کم صورت نسبت چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره راشي د هغې برکت به څومره زیات وي، هغې به څومره برکت الله تعالی چې کم دی هغه اچولی وي. د صورت محمد ډېره ناشنا وظیفه ده د هر قسم حاجت دپاره، د قرض دپاره، د ارجنټ کار دپاره ډېره زیاته نایابه ده. تجربو نه وتلې وظیفه ده، عمل دی اکابرین امت بیانوي. نو نن درته د دې وظیفې برکات او طریقه کار ښیم. په دغه طریقه باندې د وظیفه وکړه، الله تعالی به د تمام حاجات او ضروریات د خپل غیب و خزانې نه پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلامي کوزیب د یوټیوب چینل مینوالو، الله رب العالمین نه دعا ده چې روغ جوړ به یې، د زندګۍ نه به خوندونه او مزې اخلئ. الله تعالی مو تل آباد او خوشحاله ساته. الله تعالی هم تمام مسایل او مشکلات د خپل غیبي خزانو پوره کړه. نن مې د کومه وظیفه راوړې ده هغه د سورت محمد ده چې په 28مه سپاره کې دی. 2 رکوع سورت دی او ډېر مبارک سورت دی، ځکه چې نسبت د دغه سورت د نبي علیه السلام سره شوی دی او د سورت په هغه ټایم کې نازل شوی دی په کم ټایم کې چې کفارو په مسلمانانو باندې ډېر زیات ظلم او ستم کو، ډېر زیات هغه ظلمونه یې کړي. په دغه ټایم کې د سورت نازل شو. علما اکابرین فرمایي چې کوم انسان د دې سورت وظیفه په دې طریقه باندې وکړي، الله تعالی به تمام حاجات د خپل غیبي خزانو نه پوره کړي. بل د نبی علیه السلام سره نسبت رالی نو په دې عمل کې او په دې وظیفه کې او برکت هم انشاءالله ډېر زیات دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي د کم ماشوم نوم چې محمد کې ایښودلی شي نو هر ماښام الله تعالی فرشتو ته وایي چې لاړ شئ په دې کور باندې څوکیداري وکئ، ولې په دې کور کې د نبی علیه السلام په نوم باندې ماشوم دی. د دغه ماشوم نوم یې ایښودلی شوی دی محمد. د دې ماشوم څوکیداري د ټول کور څوکیداري وکړه. بل لا اله الا الله سره چې کله محمد رسول الله رالی د کلمه کې وزن رالی، طاقت رالی، او بیا چې تمام ځمکه اسمانونه په یو چابړي کې د تله کې واچولی شي او دا کلمه په بل چابړه کې کېښودلی شي، دا چابړی به د تلې دا به ډېر زیات وزني. نو راځو د وظیفې طرف ته. وظیفه دا ده چې کله هم تاته څه حاجت رالی، مشکل رالی او څه ارجنټ کار درته رافیق شوم، نو علما فرمایي چې 2 فیرې سورت محمد تلاوت وکړه. دا سورت 2 فیرې ووایه او دا کم حاجت دپاره کې که مقدمه ده، اسپتال مسله ده، د عدالت مسله ده، د بیمارۍ مسله ده، د قرض مسله ده، د اتفاق او د اتحاد مسله ده، د جنگ جګړو مسله ده، دغه مقصد په ذهن کې کېده او د دې سورت 2 فیرې هغه تلاوت وکړه، الله تعالی به دې دا کار فوراً چې کوم دی حل کړي. بیا که کار دومره ارجنټ نه وي، ضرورت دومره ارجنټ نه وي، نو 3 فیرې وکړه. یو فیر هم کولی شي، خو 2 فیرې چې کوم عمل علما ښیي نو په دې کې ډېر زیات طاقت دی. چې کله ته 2 فیرې سورت محمد د تلاوت کو او وظیفه دې 2 فیرې وکړه او څومره ارجنټ مقصد دی ستا، ارجنټ کار دی ستا، الله تعالی به دې دا کار دا پوره کړي. نو محترم مسلمانانو ډېر مبارک عمل دی، یو فیره چې کوم دی هغه وکئ، تاسو به دې ثمرات او د دې هغه خوشحالیانې په دې خپلو سترګو باندې په ورځ نیمه کې چې کوم دی هغه وګورئ. الله هم خوشحاله او آباد ساتي.